مغیره بن شیبه که شیبه بن معیره دی رضی الله عنه د کوپې گورنر و هغه ته خط ولیږو ما ته د لوهار ضرورت دی چې اوزار جوړ کی جنگی سامان راله جوړ کی هغه یې وله د کوپې نه خط راولیږو چې مسلمان خو را سره داسې نشته دی ماهر خو یو غیر مذهب را سره شته ماهر دی په دې جوړولو کې عمر رضی الله عنه ورته چې بس اینو چې مونږ ته دا اوزار برابر کی مونږ په نور څه کوو خو ایکسپرټ کس پکار دی هغه راولیږو د هغه نوم ابولولو چې راویلیږو نو عمر رضی الله عنه چې تپوس وکړو ته وایي څه کولی شي هغه ورته ډېر ماهر یم د دې خپل فن څه جوړولی شي خاص کر خنجر جوړولی شم بهترین خنجر وایي داسې خنجر جوړولی شم چې تاسو به یاد وساتئ عمر رضی الله عنه وایي صحابو ته وفرمایل الله وله پوهه ډېره ورکړې وه عقل یې ډېر تیز و په دې وجه د هغې په خواښه قرآن مجید کې ایتونه نازل شوي دي د هغې په رای مطابق یاره دې کس خو ماله څه دمکي راکړه په دې خبره کې دمکي پرته ده صحابه ورته هسې ووینو وایي دې کې هغې چې څه دمکي درکړه خو هسې وي چې لکه داسې خنجرې به درله جوړوم چې خلک په یاد ساتي بس عمر صاحب بې صحیح ده نو هغې په کار ولګو چې په کار ولګو کار به کو عمر رضی الله عنه د سهار په مونځ ولاړ دی دې ظالم ابولولو دې سو مجوسی و د اور عبادت پې کو کافرو سهار مونځ کې عمر رضی الله عنه ولاړ دی مونځ پړاوی او دا ابولولو راغی خنجر یې جوړه کړې ده او په ظاهرو کې والې وه عمر رضی الله عنه یې پې وو چې عمر رضی الله عنه وي عمر رضی الله عنه هغه ډایرکټ بل صحابي عبدالرحمن ابن غوف رضی الله عنه مسترا مخکې کو په خپله اړخ ته شو شاته شو ابولولو ته چې لار میلاوېده نو بس منډې واله او لګیا دی چې کوم صحابي مخې له ورځي په سب کې مخې ته هغه وایي تقریبا شپږو صحابي وویل زخمیان یې کړل او اخیره کې ابولولو ځان هم وو په خنجر ځای په ځای بس اینه خو مردار شو مونځ چې پړاو شو عمر رضی الله عنه ړومبی تپوس وکړو وایي کس وګورئ چې مسلمان دی که کافر چې زه چا والی چې هغه یې وکتل ورته دا خو هغه ابولولو مجوسي دی کافر وایي دا شکر دی الحمدلله چې زما وینه مسلمان توی نه کړه کافر خیر ده خو چې مسلمان توی نه کړه خوشحاله شو الحمدلله وی بس د هغې نه پس دا تقریبا 27 یا 28 ذوالحجه وه د هغې نه پس 3 ورځې ژوندی و او داسې کیفیت و چې دوایي به یې ورته اچوله دوایي به یې واپس په دې خېټه راوته داسې زخم او وینه بیا هر ټایم جاري وه خو یې مونځ یې نه دی پرېښودی ځکه چې چا د بدن نه وینه جاري د هغې دپاره بیا مسله بدله ده ای بار یو مونځ ته بس ځان لاودس کوي وینه د جاري خو هر یو مونځ ته به ځان لاودس کوي بس په دغې کیفیت کې په یکم محرم الحرام په 23مه هجری باندې د هغې شهادت شو انا لله و انا الیه راجعون د دنیا نه یو عظیمه هستي د مسلمانانو سپه سالار حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دنیا نه لاړ زوی ته وایي بچې عبدالله ابن عمر صاحب ته بچې لاړ شه د وفات نه مخکې ورته وایي بچې ورشه او د بیبي صاحبنا حضرت عائشې نه رضی الله عنها نه اجازت واخله تپوس ته وکړه چې زما زړه غواړي زه آقا نامدار صلی الله علیه وسلم سره ښخ شو خپل ملګري سره ښخ شو اجازت ترې واخلې ځکه کمره هم د هغې ده او پلار ورسره هم د هغې ښخ دی هغه لاړ عبدالله ابن عمر صاحب بیبي له
بیبي ته وایي زما پلار خو داسې وایي بیبي صاحبه ورته وایي صحیح ده که نه چې عمر وایي په عمر زما قربان دا ځای خو ما ځان نه منتخب کړی دی او چې عمر وایي نو عمر نه قربان زی راغی چې وایي هغې خو اجازت درکړه چې عمر دپاره ریډي دی دی ایدي عمر دپاره صحیح دی زه نه عمر رضی الله عنه ورته بچې دا کېدای شي هغې اوس ته زما د وجې ویلي او چې وفات شم وفات نه پس پتې بیا هم تپوس کې وفات نه پس یې تپوس وکړو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په څنګ مبارک کې دفن کړی شو دا محترم د عمر رضی الله عنه زندگی ده جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ناست دی سم طرف ته ابوبکر رضی الله عنه ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنه ناست دي دواړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دواړو لاسونو نیسه اوچتې کړل وایي داسې به موږ قیامت کې اوچتېږو څنګه چې اوس ناست یو داسې به قیامت کې مو اوچتېږو محترمو دا عظیم سپهسالار د مسلمانانو عظیم لیډر حکمران حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زندگی ده الله